كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. صدق الله مولانا العظيم. دا څنګه چې تاسو ته ما ویلي کہ دی صورت دعوی اصل دعوی توحید دا یعنی مانا دادا چې آغا مسئلہ چې آغا محور وی او دا صورت چاپیر داغین تاویگی او آپ دلائل و ثابتین دیتا محور صورت وی نو پدی بانی عقلی دلائل اللہ تعالی مخت پیش کرو اس پدی بانی نقلی دلائل پیش کئی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اولولا اے پیغمبرہ پا دے خلق باندی قصہ او خبر د نوح علیہ السلام اس قال لقومه آغا وقت بیوے لخبر قوم تا نوح علیہ السلام رنبنے مرسل دے اور رنبنے پیغمبر دے کہ اللہ دنیا تا دا شرک دا رد پارا رانے گلے ہو. نوح علیہ السلام قوم تا خطاب کئی نوی یا قومی اعظما قوما انکان کبرا علیکم مقامی کچرتائی گران و درون پتا سبانی مقامی اگا ادردل زما وعظ و نصیحت تا یا اسدل زما استاسو پمینس کے و تذکیر بی آیات اللہ او گران لگی پتا سبانی اگا وپن او نصیحت در کول زما تاسو ته آیاتونو د الله نو دا خود نیکی خبرې دي پکار او چې پتا سو خوږی لګېدلې وي او چې پتا سو باندې ترخی لګي نو په علی الله توکل بس زما صرف په الله تعاون امداد زما صرف په الله باندې باور او پاګمی اسوق دې اعتماد به دی فاجمعوا امرکم راجمع کئی خپل کار یعنی قص کئی خپل کار لرا فعظموا امرکم ترجمه را قص کئی خپل کار لرا اگا ما او زما مرگرو تا ضرر را سول دی و شرکاکم او راجمع کئی اگا خپلو خدایان و مصنوعی و جعلی لهما او زما خلاف جسب ایسا لکوئی نوی کئی ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ بیا دی نوی کار ستاسو پتاسو بانی پٹ غمہ پمانا دا پٹ بانی رازی تا بیا پٹ پٹوانی پا کمکا وی سمکزو الیا بیا پیسلو کئی ماتا یعنی ما سر جسک اور بارای وی کئی تا ولی دا پیغمبر دون لوی خبر کئی چه تانی تنها دا طول قوم بارکی وی چسک ویو کئی زن اولا تنظرین ماتا محلت برا کوئی آئی پا اللہ بانے کلک کسوک اور کلک اعتماد دے بروسہ دا ذکر دا خبری کئی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ کا اعراض کوئی دے دعوت حقنا فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ پس زخو نوارم تاسو پدی سے مزدوری زخو تاسو نا پدی سے مزدوری نوارما سا عجر نوارما چی تاسو مارا دا عجر راکی چی تاسو دا اللہ تعالیٰ پیغامات کی ندر کوما ان اجری الا علی اللہ البتہ زما اجر دا پا اللہ باندې دے زکا چیز دا اللہ دا پار دا کار کو و امرتو ان اکون من المسلمین وما تا حکم شوے چی شمز اول دا گردن نهادونا دے وجنا دا امت اول مسلمان دا اگا پیغمبر وی نو مسلمانان نو طول مسلمانان دی چی کل مولود یولد علی فطرت اسلام دی خدا اختیاری اسلام چی ستوائی پیغمبر تا چې کوم وحی الله ورکی نو اول بیا غدا یقین او دغه سازي چې دا د الله خبرې دی واقعي او هغه تسلیم کی نو پس تا کې نبی خلکو ته بیان فکذبوه دې خلکو نسبت د دروغ او حضرت نوح علیہ السلام ته نه نیم سو کال تبلیغ کړي دعوت ال الله او دا سیم نه چې کله کړي او کله نه کړي داسې کړی دی چې د شپې کړی دی د ورځې کړی دی واعلنت لهم واسررت لهم اسرارا ښکاره مې کړی دی رب پټ مې کړی دی د شپې مې کړی دی د ورځې مې کړی دی او نه نیم سوه کال یې کړی دی
فنجیناه ومن معه فی الفلک بس خلاص کوم نوح علیہ السلام او هغه چې د سره مرګریو په ذریعہ د کشتی باندې وجعلناهم خلائفا وګرځول منګه دي خلیفګان لرا چې دا سیلاب راغی او دا دنیا ټوله د انسانانو نه بیغمه کړه سوا د کشتی والا نسوک پاتې نشو وجعلناهم خلائفا وګرځول منګه دي کسانو لرا نوح علیہ السلام دا مرګور لا خلیفگان او جانشینان د مخکنو خلقو واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او غرق لمنګه کسان چې نسبت درو کړو آیاتونو زمونږ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین وګورا سرنګ وخر انجام د يرول شو ثم بعثنا من بعدهم رسلا بیراولی گل منگا رسول نوح علیہ السلام پس گن پیغمبران الى قومهم خپل قوم تا فجاؤهم پسرال دا پیغمبران خپل قومونو تا بالبینات وخکارو دلائل باندې وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل مسنو دا امتنا چې ایمان راوړې بما پاغه وحی باندې کذبوا به چې نسبت درو کړي وګیتا من قبل مخکې دینا كذلك نتبع على قلوب المعتدين دغه سي مهر لګومغا پړونو زیاتی کوونکو باندې ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا بیاولی گرستو بیاولی گمنگا من بعدهم رستو دا نوح علیہ السلام و داغد مرگنونا سو کمولی گا موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام چاہتا الى فرعون وملئه فرعون تا و داغا جرگی تا او اولی گل منگا بی آیاتنا پیوست تخپلو آیاتونو موجزو سرا نہ معجزے ورته الله تعالی ورکړي وي مخکې ډېر شو په دې قران کې فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين فزان غټو غان دي فرعونانو او دا یو قوم نا فرمان فلما جاءهم الحق من عندنا کل چراغ دي ته حق د جانب زمنګنا چاہتا فرعون دا مرګرو تا قالوا ان هذا لساحر مبين نو فرعونانو یقینا دا موسیٰ جادوگر پڑھاگا دے قال موسیٰ علیہ السلام ورطوئی تقولون للحق آیا وائی تاسو پبارد حق لما جاءکم کلچ در حق راشی اسحر هذا آیا دا جادو دے یا دا حق پرس جادوگر دے ولا يفلح الساحرون او حال دا دے کامیابی نشی مندلے ساحران و جادوگران قالو دی فرعونان ورطوا یا جئتنا تراغلی منگتا لتلفتنا چتو واڑے منگلرا عما وجدنا علی آباءنا دا آغا خدانونا چی مندری منگا پاگی بانی خپل پلاران او د دې مطلب ستاسو دی چې وتكون لكما شستاسو دوارونو لپاره الکبریا او غټواله په الارض پزمکا کې یعنی دا الزام لګو په موسی علیہ السلام هارون چې د دې سیاسي عزایم دا د کپتانو د حکومت اګستل غواړي بلکې بدله کې صفا ویلي دي فرعونانو وما نحن لك بمؤمنين موږ تاسو دوړو لپاره کې کوونکی وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم ویل فرعون راولي ماتا هر ساحر ماهر ساحر وګوري مالا دا هغه وخت ویلي چې کله فرعون په مخ کې موسی عليه السلام معجزه پیش کړه همسایو غوړول او داګه نه خامار سا شو او دا خلی واز کړل او د فرعون طرف ته ور روان شو نو فرعون چې ساده کې موسی استا پر باندې قسم چې امر دی ونیسا وایي پرې باندې نو چې دا وشو نو فرعون ذهن کې کینا چې سړی ګډ جادوګر دی او راشه جادوګران ولا راولا فلما جاء السحرة کل چرال ساحران مخکې تیر شو فرعون په خارون کې خلق ولېګو چې ساحران راټول کړي قال لهم موسى القوا ورته موسی عليه السلام وګرځوي تاسو ما انتم ملقون هغه چې تاسو داږي ګرځون کیای دې ساحرانو مخکې ویلي موسی عليه السلام ته بل ځکه چې موسی یا ته ورځوي یا موږ اول ورځو موسی عليه السلام تاسو اول ورځوي هغه نو تیم ما ویلی و
فلما القوا کله چې غرزول ساحران خپل سامان د سحر قال موسی علیہ السلام ما جئتم به السحر هغه چې تاسو راتلو که ساحرانو پاګی دا خو جادو دی ان الله سيبدله یقینا الله زرد چې ختم بکی دی لرا ان الله لا يصلح عمل المفسدين یقینا الله ندرس کوي عمل د فسادیانو دوران کارو ويحق الله الحق بكلماته ثابت ای الله حق در په خپل کلمو باندې ولو کرہ المجرمون اگر کو ثابت ول کلمو د الله بدګنی مجرمان وما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهما ایمان نو راوړې د موسی علیہ السلام د پاره الا ذریه مگر لکانو کشرانو من قومي د قوم د موسی علیہ السلام نا دلته ضمیر موسی علیہ السلام تر هغه د الکان د کپتان ولکان نه دي بلکې د الکان د بنی اسرائیل ولکان چې په موسی ایمان راوړې دي على خوف من فرعون سره د یری د فرعون ولا وملئهم سره د یری د جرګي د فرعون چې فرعون هم یریدل او د فرعون د بدمعشان هم یریدل د سیاره کوله ان یفتنهم چې فتنه او عذاب کې واچي دوی لرا او دا ولې یریدل وان فرعون لعال فی الارض یقینا فرعون چې دا لعال سرکش دی پزمکه کې وانه لمن المسرفین او یقینا دا فرعون د زیاتی کوونکو نه د دې قابل نه چې د یې روکړې شي چې سړی دومره جاهلی اعظم وی چې ځان ته خدای وي وقال موسی علیہ السلام یا قومي زما قوما ان کنتم آمنتم بالله تاسو یې ایمان راوړی په الله علیه توکلوا خالص پر الله باندې ځان وسپارئ ان کنتم مسلمین کې تاسو ګردنیات فقالوا على الله توکلنا قوم ویدا کلمه دوهرا وکړه چې على الله توکلنا خالص مونږه په الله باندې ځان سپارلې دي ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اے زمونږ ربا مګرځې مونږه فتنه تخته مشک د پاره داغي قوم ظالمو زمونږه په وجه باندې دی ظالم قوم ازمایش مکه چې مونږ راګي تخته مشک ساده کی او باغی باندې ازمائش کې منګه باندې په ازمائش کې الله تاسو مکه ونجنا برحمتك من القوم الكافرين او ای زمونږ ربا خلاص کومګه په سبب د خپل مهرباني باندې قوم کافرنا ووحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا وحي وکړه موسی عليه السلام او دا ضرور هارون تا او وحداوا ان تبوا چې ټیکانی ساز کوي تاسو د قوم کوما دوړ د خپل قوم د پاره به مصر کې بيوتن کوټي ورنه ولا ساز کوي او وجعلوا بيوتكم قبلا او ګرځوي تاسو خپل کورون لرا قبلا او ګرځوي یعنی مصلا مفسرین د قبله ترجمه مصلا او ګرځوي خپل کورون لرا زید منزونو دایمانه او دایم معنا دا چې وګرځوي خپل کورون لرا طرف د قبله ته لاوي څخه قبله او ابوزي ورته کو واقيم الصلاه وبشر المؤمنين او دروي منزلرا او الله وي زیر ورک مؤمنانو ته وقال موسی ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينة واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم موسی علیہ السلام چې ته وکتل چې حکومت د فرعون په لاس کې دی سره او سپین د فرعون په لاس کې دي د زیب و زینت سامان د فرعون په لاس کې دی خود به خلک ټول په فرعون پسې ځي دا ماده پرستی خو سنه مرض نه دی که د ماده پرستی معلم اول او عامل اول ابلیس ملعون دی دا اولی ورځې نه خلک ماده پرستی باندې اموخته کړی دی او په ماده پرستی باندې روان کړی دی داسې نو
موسی علیه السلام چې دا خبره وکړه چې ای زما ربا انک اعطیت وملئه زینتا، ای زما ربا تا ورکړی فرعون او دا جرګې ته خایس و اموالا فی الحیات، او ورکړي دي مالونه او دولتونه په دې ژوند د دنیا کې، نو هر څه د هغې په لاس کې دي، نو خلک به خود هغې ته اچه کوي، نو ربا علاج به دا وي ربنا لیضلوا عن سبیلک، ای زما ربا دې دپاره چې نتیجې دا راووتله دې ته لام العاقبت وایي، عاقبت او انجام دا شو د هغه د زینتونو د مالونو د ورکولو چې ګمراه کوي خلکو له ستا د دین نه، نو روا داسې مال چې ستا نه پې خلک منکر کوي، ستا د دین نه پې خلک منکر کوي، ستا د کتاب نه پې خلک منکر کوي، ربنا اطمس علی اموالهم، ربا هلاکت راولي، تباہی راولي په مال د دوی باندې، واشدد علی قلوبهم، او سختی راولي په لوند دوی باندې چې مستحق د نو مزید عذاب وګرځي، ولا یؤمنو، پس دوی ایمان نه راوړي حتی یروا العذاب العلیم، حتی چې وویني عذاب درناک لره. قال قد اجیبت دعوتکما، ویلي موسی ویلي الله قد اجیبت دعوتکما، یقینا قبول شو دعوت ستاسو دواړو. موسی علیہ السلام و هارون ته وایي، موسی علیہ السلام دعا کوي، هارون علیہ السلام پې امین وایي، او د دې دعا د قبلېدو په منځ کې 40 کاله تېر شي چې هغه کومه خیره کړې وه، نو 40 کاله بعد قبوله شوه. مونږ لګیا وو یا خدای یار بار مازه کې لګیا مو کار وشو پوهېږئ په دې باندې. فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، فاستقیما درست او نیک اوسېږئ په صراط مستقیم، او مطابقېږئ دواړه د لارې دا کسانو چې هغه جاهلان دي. دې ځای نه دعا قبوله شوه، نو فرعون د هلاکت وخت نږدې شو، نو قرآن مخکې بیان دی. وجاوزنا ببني اسرائیل البحر، و پورستو منگا بني اسرائیل الله په سمندر یعنې په بحر قلزم باندې. لنډه خبره قرآن دلته وکړه چې په ورسېدل نو 12 لارې ساده شوې. موسی علیه السلام ته الله ویل سمندر ته راواچوه، چې راواچوله 12 لارې و چې ساده شوې، 12 قبیلې بني اسرائیل پکې پورې وتل. فرعون چې راغی نو ویړیا شراب وایي قاضي مسکین، نو چې راغی نو بس اسب یې پرې ور واچوله، او اسب ورتله او کده راتله خو وایي دی پاس سورو، جبریل علیه السلام اسب باندې سور راغی مخکې شو، نو بس فرعون اسب یې ورغی او ورپسې فوجونه ورغلل 6 لکه خلک وو، او چې سم وردن نه شو نو الله سمندر ته وویل دا دونه کم عقل و، یو به ستا دپاره ولاړې وي، دا لارې ستا دپاره هم چې شوې وي، دونه د بدماشۍ په نشه کې وې. فاتبعهم فرعون، ورپسې شو په موسی او د هغه په ملګرو پسې فرعون و جنوده، فوجونه د فرعون، بغیا د وجې د سرکشۍ نه، په ډېر لوی بغاوت او سرکشۍ کې، و عدوا او په دشمنۍ، د دشمنۍ او د بغاوت په شکل باندې ورپسې شو چې موږ به اوس دوی سره ګورو. حتی اذا ادرکه الغرق، حتی چې وموندو فرعون لره غرق کېدلو، دا چاپې وو د خولو کې د اوبه روانې شو. قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. نو دا مفتی مو دا فرعون، دنه به خلکو فتوې غوښتلې او ده به فیصلې هم کولې. نو یو ځلې د دې نه مخکې جبریل علیه السلام راغی، د یو انسان په شکل باندې یو فتوی ته وغوښته، او فتوا دا وه یاره جي د دغه موجوده نوم رعمسیس دی، او تېر تاریخ کې مصعب ابن ریان دی د فرعون، او فرعون خو لقب دی چې کوم سړی به د مصر باچا کېدی د فرعون وایه، د خپل نوم مصعب ابن ریان دی. نو دا یاره جي یو فتوا واړم څنګه یو غلام دی د یو مولا، او دې مولا ورسره قسمه قسم احسانات کړي دي،
او په نعمتونو کې ډوب کړی دی او دغه غلام وایي د دې مولا په باره کې چې ځان له مولا یم او د مولاګیرت نه منم نو جی ستاسو څه فتوا ده داسې غلام په باره کې نو ده ولیکل چې د مصعب ابن ریان فتوا دا ده چې داسې غلام دی په سمندر کې ډوب کړی شي پرچې ولا ورکړه کله چې دې چپوره ګیر کړو جبريل ورته خپل پتو وکړه بل مفتی صاحب دا ستاسو خپل فتوا ده دا الله غلام وي او الله په نعمتونو کې ډوب کړی او تا دا هغه د خدای نه انکار وکړ ځان ته رښتیا ویل حتی اذا ادرکه الغرق حتی چې وموند د لره غر کېدلو قال آمنت انه لا اله الا الله ما ایمان راوړی چې نشته معبود بر حق سوا د الله نه الا الذي لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل ما ایمان راوړی په دې چې نشته معبود بر حق مگر هغه ذات چې ایمان راوړی په هغې باندې بني اسرائیل وانا من المسلمین او زه د مسلمانانو نه ایمان په یو سا باندې درې ځله ایمان راوړه درې ځله خو بې وخته دی نو قبول نه شو او کله د اختیار وخت د راوړی یو ځل ویلی دا بوله کافي شوی د بد عمله دپاره الآن الله ورته وایي الآن وقد عصيت قبل الآن واستوبوا باسي وقد عصيت قبل تقدر لي ګناګار او بدمعاش ور دینه مخکي وكنت من المفسدين او فرعون توید وران کارونه اوس بني اسرائيل دا ډېر بوزدل قوم دي موسی عليه السلام ته وایي چې بحر قلزم ته ګورو د فرعون ورو ته ګورو نشي وړي الله رب العزت فرمایي فاليوم ننجيك ببدنك فسنن رضي فرعون تعالی وي فسنن رضي منغا ننجيك اخلاصو دي بدن سالرا مجسمه دي په مایانو نه خرما دا مجسمه دي بچو لتكون لمن خلفك آیا دې د پاره چې شي د رستو خلکو لپاره یو نه خدای عبرت دا غشیو چې داوود خدای کړی و اوس هم په مصر کې پروت دی او کله کله به چینجی منجی کېږي بیا د انګریزانو وړي هغې پکې ولا علاج کوي اوس او ناصر به ویل چې نحن ابناء الفراعنه موږ د فرعونیانو بچي او کلمې دا وه چې باسم القومية العربية الجمهورية دا سه کلمې دا سید قطب شهیدی چې شهید کړی دی او حسن البنا شهید رحمت الله علیه چې شهید کړی دا ډېر لوی کمیونست قوم پرست کمیونست وإن كثيرا من الناس يقرن ډېر د خلکو عن آیاتنا الغافلین دې د آیاتونو زمونږ نه خبر ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدقنا یقینا ورکړو مونږه بني اسرائيل ته مبوأ صدقنا ډېر او زید اوسېدلو مزیدار ورزقناهم من الطيبات ورکړو دې ته مونږه لذایز پاک او صاف خوراکونه ومختلفون دي قوم اختلاف نو کړي حتی جاءهم العلم حتی چې دې بني اسرائيل ته علم راغی حالانکه علم سبب د اتفاق دی خودوی هغه سبب د اتفاق په اختلاف باندې بدل کو او سم دا خبره مشهوره ده چې علما چې اتفقوا على الله يتفقوا او علما په دې اتفاق کړي چې اتفاق باندې کوي نو دا بیا ځان له فرقه واریتونه خلکو ساس کړي دي یو چا ځان له یو نوم ښه چا ځان له بل نوم ښه چا ځان له بل نوم ښه بل کړه یو د مسلم نوم به واسطه کړه کبرې جنت له نبوسي ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه لیکن رب ستا به فیصله وکړي په موږ کې په ورځ قیامت بما كانوا فيه يختلفون پای کې دوی پای اختلاف کوي فإن كنت في شك كيت بشك پیغمبرا مما انزلنا اليك دا کتابنا چې تا ته نازل کړی دی
فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلكم پس تپوسو کدای کسان نا چې لولي کتاب آسمانی مخکستانا یهود نصارانو په باره کې تپوسو کا لقد جاءك الحق یقینا راغلی تا ته حق من ربک جانب رب ستانا فلا تكونن من الممترین مکه غته پیغمبر شکوم کنا دا ټول الفاظ د دوه آیاتونو کې راځي دا په حقیقت کې په ظاهر کې پیغمبر خدا ته وایي او په حقیقت کې موږ امت ته وایي ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله مکه را کسانا نسبت درو کوي آیاتون د الله ته فتكون من الخاسرين شی وتر زیانکارانو ان الذي حقت عليهم كلمه ربك یقینا ثابت شویدا کلمات پروردگار ستا یقینا ثابت شویدا قربانی کلمه رب ستا لا يؤمنون کلمه دادا چې ایمان نه راوړي ولو جاءتهم كل آية اگر چراشی دیتا ہر نخد قدرت الله حتى يروا العذاب الأليم حتى چوینی عذاب درناک ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين دا مال سورة يونس ورطوالي وين وجمال تويل دا غواقع رالا فلولا كانت قرية ولن موجودي وكله په دنیا کې آمنت چې ایمان راوړي په نفع ایمانها نو فایده ورکی دوی ته ایمان د دین داسې یو کله ولن موجودي چې ایمان راوړي په وخت معاینه د عذاب کې دا وسکې دی په وخت د لیدلو د عذاب او د علاماتو د عذاب د لیدلو په وخت کې او پیدا ولا ورکی ایمان او دغه عذاب نه خدای بچ کی دا شکل دنیا کې نشتا ها الا قوم یونس مگر قوم د یونس علی السلام اغه الله تعالی د عذاب د لیدلو په وخت کې بچ کړی دي لما امنو کله چې ایمان راوړ د اخلاص او ځان لشو او ځنګلو ته منډې کړې زنانه سړونو سړي زنانو جدا ماشومان ځان جدا مالونه ځان جدا او په اخلاص باندې وجړل الله تا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا پس لری کومګار دنیا عذاب د شرمندګۍ په ژوند د دنیا کې ومتعناهم الى حين او پیدا ورکوم دي راغا خپل نیټو پوری ولو شاء ربك كيف خشيد رب تعالى امن من في الارض كلهم جميعا ایمان براوړې ټولو هغه چې پزمکه کې ټول کدا الله خشوي ټول خلک مسلمانان شوي اړو کافر ووینو فانتا تکره الناس آئے پیغمبر آتا مجبور کې خلق لرا حتی یکونو من حتی چې مؤمنان ساشي پیغمبر خواهو دونه حرس کاو او دونه به کفار خلق دنگاو شاب ایمان روڑو شاب ایمان نو پیغمبر خواهو تا اللہ وی اپا انتا تکره الناس ایتا خلق مجبور کې په ایمان بانی اگه پوری نبری جسو ایمان روڑی وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ندی ممکن دیو نفس پر ایمان راوړي مگر په حکم د الله باندې ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ګرځي الله ګندګي لرا یعنی شرک او کفر لا پاکستان باندې چې بیا عقل دي قل تورته وایا انظروا ماذا في السماوات والارض سدي هغه چې په اسمانونو په زوګو کې وما تغني الآيات فیدن شي ورکولې آیاتنا والنذر او يرون کی ان قوم لا یؤمنون دا قوم چې ایمان نه راوړي کم قوم چې ایمان نه راوړي نو اگیتا ایشه پیدا نشي ورکولې آیاتونه د الله او نه هغه يرون کی اگیتا څه پیدا ورکولې شي ځکه چې پیدا حاصلې نه فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم فهل ينتظرون آیا نګوري انتظار نکیا کسان هل ينتظرون انتظار نکي دا کسان الا مثل ايام الذي مگر په مثل دا ورځو د عذاب دا قوم باندې خلو چې تیر شي دي من قبلهم مخکربینا قلت ورتوای فانتظروا اني معكم من المنتظرين بس انتظار کوي ظالم قوما یقینا زستا سره د انتظار کوونکو سم نجي رسلنا باخلاصو من خپل پیغمبران والذين آمنوا واخلاصوا من ایماندار لرا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين دکسه حقا او لازم نه په مونږ باندې اخلاص ول د مؤمنانو
قل ويا أيها الناس اے خلقو ان کنتم فی شک من دینی کئی تاسو کو شک کی زمان دیننا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ بس بندگی نکوم داگی چی تاسو علا عبادتکم داگا خدایانو چی تاسو عبادت کرو سوا اللہ نا ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم لیکن زا عبادت کم دا اللہ غذا چی تاسو وفات کئی و امرتو ان اکون من المؤمنین وما تا حکم شوی الشمس یقین کون کنا وما تا حکم شوی وان اقیم وجہ کا چی ادر و اخفل مخ یعنی ادر و اخفل زان لرا للدین حنیفا اگا دین یکسو یک جہاد ادا چی دین دے ابراہیم لے ولا تکونن من المشرکین ومکی گاتر مشرکاننا ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك مرابلت من دون اللہ سوال اللہ نماغ مصنوعی خدایانا لا ينفعك جتا تا پیدا نشی در کولے ولا يضرك ونتان ضرر دپکولے شی فإن فعلتا کلاکار دیو پکورے فإنکا ازم من الظالمین یقین انتبائی پدی وقیر ظالماننا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ کورس اللہ تا تکلیف تب راشی سردردے راشی بیماری راشی دانی دربانی روخی فلا کاشف له الا نشتا دی حسوک لرکون کے تانا اسے چکاری مو وہا چکل یو دربار تا چکر ہوئے وکل بل دربار تا چکر ہوئے فدی کار نکی گی تک کا اللہ چی روستے دے بے لر گئی اور وَن یورد کبھی خیر ان کے ارادوں کی اللہ پتا خیر رسولو فلا راد لفضله نشتا حسو پاپس ان کے میرا بنی اللہ یصیب به من یشاء رسی اللہ فدی باندی چاہتے چی خوشید خل بندگانونا وهو الغفور الرحیم اللہ بخون کے میرا بانی قل یا ایوہ الناس خلقو قد جاکم الحق من ربکم رگل تاسو حق جانب درب ساسنا ومن احتدا چاچی سملارو مندلا فإنما يحتدی لنفسی خامخا سملارو مندس پر زان دپارا ومن صلی سوچ گمراہی فإنما يزل عليها نخام خارا گمرائی دپ نفس بانددا وما علیکم بوکیل نمزو فتاسو بانی چکم دے داروغا و مقرر شوے واتبع ما یوحا الیکا پیغمبر تابع اسی گرا کی چتا دے وحی کی وصبر او صبر کو پازیتون دو کفار باندے حتی یحکم اللہ حتی چی اللہ فیصلو کی وہ خیر الحاکمین اللہ خوف فیصلہ کون کید فیصلہ کون کنلے